چاته چې هم د غوږونو درد وي، د غوږونو مسله وي، د غوږونو چې هر قسمه مسله وي، درد یې ورکې، پیپ ورکې کېږي، یا نور د غوږونو چې څومره بیمارۍ دي، تکلیفونه دي، د هغې دپاره د الله جل شانه یو نوم دی. او دا اوس د یخنۍ موسم راغو، په دې کې ډېر زیات د دې غوږونو مسله چې دی دا راوپارېږي. اکثر زموږ ستاسو ماشومانو ته دا ډېره مسله د شپې ناوخته پې درد راشي، او د غوږ د درد او د غاښ د درد نه الله ساته، دا ډېر خطرناک دردونه دي. نو چې کله د یو ماشوم یا مشر یا کشر بوډا چې هر څوک په غوږ باندې درد راغی، نو نور هېڅ مه کوئ. اول او اخیر 3 کرته درود شریف ووایي، او 21 کرته د الله جل شانه دغه نوم یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو. مسافرو تاسو مورئ، تاسو اکثر دا مسلې ډېرې د شپې په 12 او 1 بجه باندې به کال وکړي، و یاره چې په غوږ باندې مې ډېر خطرناک درد دی او په غاښ باندې مې ډېر خطرناک درد دی. نو دا اسانه وظیفه ده، خپله یو بل ته کوئ، خپله یې کوئ. دې کې دا کیسې نشته چې بس دا به صرف زما ذمهواري او اجازت او مجازت. دا ټول خلک داسې بکواس کوي. دا کم سړی چې وایي که نه چې دا وظیفه کوه، خو چې زما اجازت یې درته کوئ او زما اجازت چې نه وي نو دا نشي کولی. داسې خولې ته مې نور الفاظ راځي، داسې بکواس کوي لګیا دي. خپل ځان مشهورولو دپاره وایي چې بعضې جاهلان خو راولګېږي، وایي دا ویډیو شیر کوي، بیا درته د دې وظیفې اجازت دی که نه، نو اجازت نشته. نو دا بکواس کوي، دا جاهلان دي، دا ظالمان دي، دا د شهرت وږي دي. صرف خپل ځان مشهوروي. د دغسې خلکو بالکل مه اورئ. نو راځم خپلې خبرې ته چې په غوږ باندې د چا هم درد راغی، دغسې دا ښۍ ګوته چې ده دا پکې هغه چا ته چې درد دی هغه دې خپله پکې کېږدي، یا دا دم کوونکی دی داسې ورباندې کېږدي داسې دننه، او 3 کرته دې درود شریف مخکې وروسته ووایي، او د هغې په منځ کې دې 21 کرته د الله جل شانه دغه نوم ووایي چې یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو. د هغې نه پسې په دې یو غوږ او په دې بل غوږ باندې 3 کرتې ورچوف کړي. نو انشاءالله العظیم چې الله جل شانه به په دغه ټیم سره د دا درد ختم کړي. د مستقل ختمولو دپاره 3 ورځې یا 2 ورځې دا دم کوئ، او کم ویکس چې یا کم تیلي هغه هم دمولی شي، هغه پکې دننه داسې استعمالولی هم شي. نو انشاءالله العظیم په تجربې سره ډېر مجرب عمل دی، د ماشومانو دپاره هم دی، د مشرانو د هر چا دپاره دی. خپله دې په غوږ باندې درد راغی، دا د ښي لاس ګوته پکې دا مسواکۍ ګوته پکې کېږده او دا ووایي انشاءالله الله به دغه درد ختم کړي. د ثواب په نیت باندې دغه ویډیو شیر کوئ چې نورو مسلمانانو ته فایده رسیږي. الحمدلله زموږ انلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې انلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو